نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، جادو کول، آیا دا د انسان وجود ته نقصان رسوي او که نه رسوي؟ آیا دا انسان وجني او که نه وجني؟ نو د دې لپاره به یو مختصر غوندې واقعه تاسو سره شیر کړم او تاسو ته بیان کړم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې رسول الله مبارک باندې هم سحر شوی دی، جادو کې شوی دی. قرآن سحر ته، قرآن جادو ته حرام ویلي دي. ولې یې حرام ویلي دي؟ د انسان دپاره په دې کې نقصان دی. جادو ته ولې حرام ویلي شوي دی په قرآن کې؟ د دې د وجې چې په دې جادو کې د جادوګران شیطانان خوشحالۍ د ایمان او د ایمان متعلق غلط خبرې، منګړت خبرې دا په هغې کې هغوی شریکي او په هغې کې لیکي او په هغې کې منطرویات وساتئ. هغه جادو، هغه سحر چې هغې کې د قرآن او د حدیث نه علاوه کومې خبرې شوي هغې ته منتر ویل کېږي، دا حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو یهودي هلک و چې هغه ته به عاصم بن لبید و. ده به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کو. دقه رنګې د مکې مکرمې چې کوم کافرانو، کوم یهودیانو، هغوی دغه هلک ولمسو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر مبارک نه ویښته او د ګومنځ چې یو څو ډانډ هغه یې راپټ کړل او هغه دغه له یو جادوګر له او په هغې باندې رسول الله مبارک باندې جادو شو. جادو څنګه و؟ جادو څومره سخت و؟ جادو دومره سخت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي ما چې به یو کار کړی و خو وي ما نه به ایرو چې ما دا کار کړی دی که نه دی کړی. یا به یو وخت به داسې راغی چې ما به مونځ کړو او وي زما ذهن کې به دا پروت و چې یاره ما دا مونځ نه دی کړی. ایره زما ډېره زیاته شوه، زما طبیعت ډېر زیات ګډوډ و. یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و، یو دوه فرشتې راغلې، خوب یې لیدو رسول الله مبارک چې یو فرشته زما سر ته ودرېده او بله فرشته زما خو ته ودرېده. نو دا سر والا فرشته دی خو والا فرشتې ته وویل چې آیا تا ته پته چې په دې انسان باندې څه چل شوي دي؟ وي ما ورته چې نه، ما ته پته نشته چې په دې انسان څه چل شوي دي. وایي چې په دې انسان باندې جادو شوی دی. وایي چې جادو پې چا کړی دی؟ وایي چې جادو پې عاصم بن لبید کړی دی. وایي چې جادو یې پې څنګه کړی؟ وایي چې د دې انسان رسول الله مبارک یادو چې د سر ویښته او د ګومنځ یو څو ډانډ یې وړي دي او هغې د هغې نه تو کړي دي او په پلانکي ځای کې په کوی کې د یو ګټې لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر کې دا خبرې فرشتو یو بل سره کولو خو اورول یې رسول الله مبارک ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دا خبرې څنګه واورېدې به زه راپاڅېدم. زه راپاڅېدم او زید بن حارثه چې کوم دین وي هغه مې روان کړو، یو څو صحابه مې ورسره کړل چې تاسو لاړ شئ او دغه کوی نه دغه ګټه روباسئ او دا ګټه چې کومه ده دا واړوئ، د دې لاندې به دغه شانتې ګومنځه پرتې وي، د هغې نه به زما د سر ویښته ته ووي هغه ماله راوړئ. حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله موږ لاړو هغه کوی ته موږ وکتل، هغه کوی د اوبو ډک و. دومره سخت جادو په رسول الله مبارک باندې شوي چې د کوی هغه اوبه چې کوم دین وي هغه د لکه نکریزو په شانتې تکې سرې شوي وي. دومره سخت جادو په رسول الله مبارک شوي. وي موږ هغه کوی کې هغه ګټه وکته او هغه ګټه مو واړوله، وي هغې د ډانډو مقصې هغه ګومنځ هغه ډانډې پرته د رسول الله مبارک د سر مبارک ورته تو شو. وي موږ هغه ګومنځ هغه ډانډې راواخېستې رسول الله مبارک لم راوړل. چې رسول الله مبارک لم راوړل چې هغه وکتل څنګه نو په دې کې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی او سورة فلق او سورة الناس دا چې کوم دي وي دا نازل شو. نو خدای شان ته ګوره چې د هر یو آیات په بدل کې باندې رسول الله مبارک په یو آیات په وي قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، او د هغې په بدل کې به د هغه ویښته یوه غوټه کولاوېده. 12 غوټې یې ورکړی وې، یو آیات به وي، یو غوټه به پخپله کولاوېدله. چې کله دا عمل وشو او دغه ویښته مبارک کولو شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت مبارک چې کوم دی نو هغه پخپله ټیک شو. د دې د وجې نه الله رب العالمین په قرآن کریم کې جادو ته، سحر ته، دې ته مکمل حرام ویلي دي. ولې چې په دې کې د انسان دپاره نقصان دی، د انسان د وجود دپاره نقصان دی. نن سبا کو تاسو وګورئ نو د جادو، د سحر دا چې کوم دی نو دا نن سبا د ښځو کې ډېر زیات دا مرض روتري او ښځې دا جادو، دا سحر دا په خلکو باندې ډېر زیات کوي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي د انسان دپاره د ټولو بیمارو لپاره چې څومره بیمارۍ دي د هغې لپاره بهترین علاج دا دی چې د سورة الفلق او سورة الناس دا د وی او دا د پرې خپلو لاسونو باندې چوپ کوي او دا د پرې ټول وجود باندې بیا راکاږي. هغه پخپله فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض وفات کې پروت دی نو ما به د سورة الفلق او د سورة الناس دا به مې ووایي او د رسول الله مبارک په لاس مبارک به مې دم کړل نو رسول الله مبارک په ټول وجود باندې دا خپل لاسونه راښکل. د دې د وجې نه زما عزتمندو د سحر او د جادو دا ډېر سخت مرض دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دې خراب عمل نه وساتي
او الله رب العالمین دې هغه خلکو ته هدایت وکړي کوم خلک چې په دې سحر او په دې جادو په دې مرض کې اخته دي.